نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں رکو نمبر 25 خلاصہ در رکو پس داغین لفظی ترجمہ مختصر تفسیر مقصد دے لوی عبادت او حج اغا دا رب العالمین رضا دا او خپل اصلاح کول دی حجی سیو لپکار دی چی خکول اخلاق اختیار کی او رد دے پا هغا غلط و رسمونو رواجونو چی کم با پا دوران دا حج کی کیدل او اجازت تے دا تجارت پا احکامو دا حج کی طول برابر دی وقوف عرفہ دا فرض دا وقوف منا دا واجب دا او دریو رضی حسار دل دا سنت دی جمرات وشتل دا هم واجب دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات میاشتی دا حج میاشتی معلوم دی شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ دا فمن فرض پس هغه چا چې فرض کړو په ځان خپل باندې په تړلو د احرام سره احرام په حج کې فرض دی فیهن الحج په دغو کې حج لرا نو څه کارونه داسې دي چې هغې نه به ځان ساتي فلا رفسا پس ندی کوي د ښځو خبرې جما او مراد د دې نه هر قول فعل عمل چې اراده لري سړی د خپلې ښځې نه ولا فسوقا او ندی کوي گناہ لرا طول گناہونه تی مراد ولا جدالا او ندی کوي جنگ لرا فی الحج په وقت د حج کی حجی سے بلا پکار جی خکولی اخلاق اختیار کی وما تفعلوا او هغا چی کوي من خیری یعلمه الله دنی کئی دکارنا اللہ پوہیگی پاغی باندے وتزودو توخه تیار کړی د ځان سره فإن خیر الزاد التقوى پس یقینا غورا توخه ځان ساتل دی د سوال کولونا او د ګناهنا اختارول د تقوا دی واتقونی ویریږئ زمانہ یا اولی الالباب اے خوندانو د خالص عقلونو ولو بدی کې رد وشو د یو رسم جاهلیت چې څه خلک داسې وو چې کله به حج راتله ځان سره به خپله خرچه نه وړه او دا به ویل چې موږ د الله په ذات باندې توکل کو بیا به هغه ځای کې هغوی مجبور شو د خلکو نه به سوالونه کول نو توکل دې ته نه ویلې کېږي چې اسباب به نه اختیاري توکل دې ته ویلې کېږي اسباب اختیار که ځان سره خرچه واخله او اعتماد بروسه د الله په ذات باندې کوه لیس علیکم نشتد پتاسو باندې جناحن څه ګناه تبتغو دا چې ولټوي تاسو فضلا من ربکم فضل در رب خپلنا په تجارت سره په دې کې یو بل رسم او غلط رواج رد شوی دی چې څه خلکو به هغه کسانو ته سپک قتل چې چا به په ایامو د حج کې تجارت او کاروبار نو دې کې اجازت میلاو شو خو شرط دا دی چې په هغې سره به د حج اعمال او ارکان هغه به نه متاثره کیږي فاذا افضتم من عرفات پس کله چې واپس شئ تاسو د عرفات نه عرفات دا د یو خاص ځای نوم دی او دغه ځای کې وقوف دا فرض دی فاذکروا الله پس یادوي الله لرا عند المشعر الحرام پخوا د مشعر حرام کې پخوا د یادګار عزتمن کې مراد مزدلفه ده او وقوف په مزدلفه کې دا واجب دی او 3 ورځې تیرول دا سنت وذکروه را یاد کړئ الله لرا کما هداکم په هغه طریقه چې ښودلې دا تاسو ته وان کنتم اگر چې وای تاسو من قبله مخکې ددنا لمن الضالین خامخادنا خبرنا بیا د حرم اوسیدون کې دوی بداویل چې من عرفات ته نزو دوی به مینا کې پاتې کېدل نو دا غلط رسم او غلط رواج رد په دې آیات کې او په احکامو په اعمالو د حج کې ټول برابر دي نو څنګه چې عام حاجیان عرفات ته ځي تاسو به هم عرفات ته ځئ ثم بیا واوري افیضوا وپشئ من حیث افاض الناس د هغه ځای نه چې وپس کېږي نور خلق واستغفروا الله بخنه وغواړئ د الله نه ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی دغه شان دی دوی په مینا کې ناستو او د رب العالمین د ذکر په ځای باندې د خپل مشرانو تذکرې به کولې قصې به بیانولې
هغوی ته ترغیب دی چې دغه قصو په ځای باندې د الله تعالی ذکر وکړي، د الله تعالی عبادت او بندګي وکړي. فاذا قضیتم مناسککم، پس کله چې پوره کړئ کارونه د حج خپل، مناسک اعمالو د حج ته ویل کیږي. قضیتم معنا پوره کوي تاسو. فذكروا الله، پس یادوي الله لرا کذکرکم، پشان د یادولو ستاسو آباءکم، لارانو خپلو لرا، مشرانو خپلو لرا، او اشد ذکرا، بلکې زیات په یادولو سره الله لرا. الله دا غنم زیات یادوي. بدبخت خلق بیان دی. فمن الناس، پس بعض د خلقنا من یقولو، هغه دی چې وایي ربنا ای ربا زمنګا آتنا راکړه مونږ ته، چې سره کوي فی الدنیا په دنیا کې، اخرت نه مني. وما له نبوی د هغه د پاره فی الاخرت، په اخرت کې من خلاق صبرخا. ومنهم او بعض د دوینا من یقولو، هغه څوک دی او خيار خلق دی، نیک بخت خلق دی چې وای ربنا اے رب زمنګا آتنا راکړې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خوشالي، خیسته او ښکلی ژوند زندگی. مفسرینو دې کې ډېر اقوال ذکر کړي دي. وفي الاخرة، او په آخرت کې حسنتن خوشالي. وقنا عذاب النار، او بچ کړه مونږ لرا د عذاب د اورنا. مختصر ښکلی او جامع دعا ده. اولئک دغه کسان لهم د دوی د پاره نصیب مما، برخه د هغه عملونو دا کسبو چې دوی کړی دي. که ښه عمل کړي ښه بدله، او که ناکاره عمل کړي سزا. والله سریع الحساب، الله زر حساب والده. واذکروا الله، را یاد کړئ الله لرا فی ایام معدودات، پورزو شمار لیشو کی. فمن تعجل، پس چاچی جلتی وکړه په پورا کولو د دغه اعمالو فی یومین، په دوه ورځو کې، مراد تی وشتل د جمرات. فلا اثم علیه، پس نشته دې څه ګناه په د باندې، او وشتل د جمراتو دا واجب. ومن تأخر، او چاچی ورستواله وکړو درېمې ورځې ته، فلا اثم علیه، پس نشته دې څه ګناه په د باندې. لمن اتقا، د پاره د هغه چا چې ویریږي د الله نه. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. واعلموا، او پوه شئ انکم، یقینا تاسو، الیه خاص دغه الله ته تحشرون، راجمع بکړی شئ. د هر هغه عمل نه ځان بچ اوساتئ چې په کوم سره تاسو ته نقصان رسی. ورستونی آیاتونو کې و ناکاره صفات بیانېږي. اگر چې نزول د یو خاص کس په باره کې دی، نو مفسرین د هغه اخنس بن شریق ذکر کوي. خدا آیاتونه عام دي، داسې ناکاره صفات چې په چا کې هم وي هغوی ته دا شامل دي. ومن الناس، او بعض د خلقنا من يعجبك، هغه څوک دی چې تعجب کې اچوي تالره، حیرانوي تالره. قوله، خبرې د هغه په فصاحت بلاغت او چالاکی. فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، واخرت کې به ورته دغه کومه فایده ورنکي، یا دنیاوي معاملاتو. او دویم ناکاره صفت، ویشهد الله، او گواه کوي الله لرا علی ما، په هغه څه باندې فی قلبه چې پړک د کې دي. وای زما د جبی او دړه یو خبره ده، دعوه کوي د اخلاص، او قسم هم پی کوي، علم کی داسی نوی. دریم ناکاره صفت، وهو الد الخصام، او دا سخ جګړه کوونکې دی، باطل فرست دی، رړی سخت دی. واذا تولى، او کله چې دی وګرځي د مجلس تال په غصې سره، او خلاف د هغې چې کوم خبره به مخکې کوله. سعی کوشش کوي فی الارض، په ځمکه کې، لیفسد فیها، چې فساد وکړي په دې کې. فسادی دی چې کوم ځای کې وس برشي، کوم ځای کې طاقت برشي، د فساد نه علاوه د بل کار نه. ويهلك الحرث والنسل، او هلاکوي فصل او نسل د خلقو، نسل کشي کوي. والله الله لا يحب الفساد، مینا نساتی د فساد سره، او د فساد دی نو د سره الله څنګه مینا محبت وساتي. سناکار صفت نور بیانېږي. واذا قيل، وکله چې ویل شي له دته اتق الله، ویریګا د الله نه. یو ځل عمر فاروق ته چا ویل اتق الله، هغه فورا الله ته په سجده پریوت. نو کله چې درته څوک وایي چې اتق الله، د الله نه ویریګا، غوسه کېږه، فورا د الله نه ویریګه.
نو دته چې ویل شي اتق الله دا الله نه ویریږه خذته العزت بالاثم ونسی دلرا غیرت بالاثم په ګناه سره دا خبره د ډیره غصه راولي غیرت کوي په ګناه باندې د ګناه په کارونو باندې ناکاره صفت فحسبه جهنم پس کا بده دلرا دوزخ ولبئس المهاد او خامخا بد دے دغه ځای تیار کړی شوی چې جهنم دی الله تعالی دې موږ ټول محفوظ کړي دغه جهنم نو دغه ناکاره صفاتونه کلی صفات بیانېږي ومن الناس بعض خلقنا من يشري هغه دې چې خرڅوي نفسه ځان خپل لرا ابتغاء د پارا د تلاش کولو د لټلو مرضات الله درزاد الله څومره کلی صفات ځان خرڅي خو الله راضي کوي مال جان هر قسم قرباني ورکي د الله درازي کولو لپاره او دا کله صفات په صحابه وک والله رؤوف بالعباد الله ډیر مهربان دی په بندگانو خپل باندې دعوت دی چې تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ پوره اسلام په خپل ځان باندې لاګو کړئ یا ایها الذين امنوا اے مومنانو ادخلوا داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا سر د وختو نه واخله تر خپې د نوکونو پوري ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان د طریقو د شیطان مخوشاله کوئ شیطان خبره ممنئ انه یقینا ده لکم ستاسو د ټولو د پارادو مبین دشمن ښکار ده دشمن خبره چې ومني نو بیا خو تباہی او بربادی نه علاوه سم نه دي فإن زللتم پس کچره او خویدی تاسو من بعد ما جاءتكم البينات پس د هغینا چې راغلي دي تاسو تخکار دلایل او بیم تاسو هدایت پرېږد الله پرېږد او شیطان تابعداري شروع کړي فاعلموا پوهشي ان الله یقینا الله عزیز زورور دی الله درته دنیا کې عذابونه درکول شي الله مرانیول شي حکیم حکمت ولده چې مهلت درکړې ده تاسو ته نو دغه مهلت نه فایده واخلي الله طرف تراش لکه څنګه چې په مخ کې امتونو کې د مخکینو پیغمبرانو نه قسم مطالبات کړی شو دغه شانتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم وکړي شو او د الله قانون دا دی کله چې یو قوم یې معجزه وغواړي الله ورته غور کې ایمان را نوړي نو به هلاک کوي نو دا دوی ته مهلت هل ينظرون الا ان ياتيهم الله انتظار نکوي دوی مگر چې راشد وي ته الله فی ظلل من الغمام بصورو دوریزو کی والملائکتو اور ملائک وقضی الامر او پیصلو شید عذاب ددوی وإلى الله طرف دا اللہ تا ترجع الامور وپسکی دل طول کارونو دی اللہ بسنگ رازی پوریزو دا آیات دو متشابہاتو ندی پدی بصرف ایمان لري